های قسمته نه ژوند بس تېر شو خدای شته که زه په دې 2 کاله پوه شوم چې زما دا ژوند څنګه تېر شو اورې هسې درته یاد شي بس دا خو غوره قسمت ستا په دې ښه و چې پلار دله زه درکړم او که زه یې نه وای درکړی نو دغه خو ژوند به دې په اور کې تېرېدی اوس څومره خدمتونه مې دې راوکړه 15 کاله خبرې ته هم سړی نه پرېږدي اوس زما ژوند کم دی چې په ګلابونو کې دننه تېرېږي خو دغه ژوند مې په تنور کې د مخکې نه مو اوس هم په تنور ناشکری ناشکري کې اختیار یې غر که ناشکره پرېږده جینۍ زما سره ستا دا ژوند ټول ګورې په دې انګتو په دې لانجو پونجو کې بد نیتي دي راسره ټول عمر کړې دا اورې دا خو ښه ده چې زوی مې خدای پاک بار مې ته ودرېږو دا وګوره ما دا جرابې چېرته په ژوند کې هم نه وې اغوستې ښېدلې جرابې به مې اچولې وې خو پرېږده یې پرېږده مزې دا لانجې پونجې نه کوو خو زما ستا ژوند دی د مینې محبت ژوند تېرول غواړي نو چې دغه شان زندګي دې تېرولی چې ولې به ته خفه وې زما دربار مانځه کې زه تا ته دا دواګانې کوم خو چې ته د بار نه راشې چې داسې راپسې ونښلې لکه د شپې شاید دا به دغه چې د ځان دا ټکې په ما پسې رانښدوه اورې چېرته مې ستا نه په دې کور کې ښاده ورځ ونله خو چې چا دله دروړم جو هم را دې باندې وایي چې اوبه دله راوړم هم را دې باندې وایي دغه چپ شه چې دې را یاده کړې جینۍ چې خدا دې پاکه کړه که نه ته خو زما چې کوم دی زړګی د وخت نه اورې نه شمه په ملا مې درد دی دا وجود مې ټول درځونه په دې بانډو نه زه خلاصه شومه نه شمه پخولی ما ځان نه نه داسې کله سار نه پر دې خواږه جانۍ پرته ده دننه د اوسه پورې د هغې خوب نه پوره کېږي څه وکړو خلک خواږې سخر له ساري چای راوړي او دغه وله راوړي چې کوم دی نو هغه راپاسي نه د سرې غرمې پورې ودی جینۍ ده که نه ته خپل وخت یاد کړه هغه دغه ته چې به دا څه شی ورته وایي هغه ګودر ته ته چې به دا رم او ته به راپسې بیا راتلې خیال دې او هغه بیا وختونه ودېر شوي دي اوس هغه مینه ستا نشته زما سره نه وایي که نه خدای پاکه چې کله د غاړې خار شي نو بیا سپک شي لکه زما په شان ته چې کار وکړه جینۍ چای راته پخه کړې چای راته پخه کړه ته دوکان ته ورځم تا نه به نه سوالم دا وخت زه ورځمه که هغه جانۍ راپاڅېدلې چې څه په آخر کې څه وکړم زه خو ځان له د لوږې مړه شومه زما ځان خدای مې دته داسې خبرې وادم نه راکړې خدای پاکه نو ته پوهېږې داسې ژوند توبه توبه خدای توبه خیر ما ته څنګه ښې الحمدلله زما بابا وابوی څنګه دي خدمت یې کې که نه مړ خدمت یې کوم پېغو داسې قارېږي سم زړه یې راله وخوړو ټوله ورځ یې داسې قارېږي چې سمه قارېږي بس د مور کره تلمه او ما ورته ویل مې بې زه د مور کره ځم ماله لږې پیسې راکړه ما لږې پیسې راکړلې او سمه قارېده نو باش خیر دی خو د وخت نه دغه شي ده بلاډې ترېشل ته ښې دي ګوزاره ورسره کولی که ګورې خیال دې دی که نه مشران دي خیال دی جانانه زه خو ورسره ستا لپاره ډېره ګزاره کوم ډېره ګزاره ستا د خاطره ورسره زه ډېره ګزاره کوم خو زما ورسره نور په دې کور کې ژوند نه تېرېږي جانانه ډېرې پیسې وګټه ما لې بېل کور واله ما لې بېل کور جوړ کړه وای زما قسمته دا زه دلته چاله راغلی یم خو ډېره راغلی یم چې دله کور واخلم بنګله دله جوړه کړم ګاډي دله واخلم نور دله داسې سازو سامان جوړ کړم چې دا خلک درته وکړم د خیرې سره جانانه زما د وراره کویلتون د که نه نو پیسې راولېږه هغې له بازار څه اخلم او بازار ته به ځم سودا پالم نو ما لې پیسې راولېږه دلته څه مې غم خادیانې دي جانانه ته خو ماته پیسې نه رالېږې ولې نو ولې تا چې تېرې هفته کې ویلو چې زما د ماما د ترور د کاکا د تره د زوی د اوښې د خور واده دی هغې لازم نو ولې ما نه وي درلېږلې نو هغه زما نه هلته ولګېدې که نه هغه ته څه پیسې رالېږلې وې خو رانه ټول هلته ولګېدې پوره 15,000 روپۍ ټول هلته لاړې یو مجبور وکنه چې څه کېږي یوړې خدای دې میراث کې چې میراث چې موږ بار د چا په تمه یو تاسو چې کوم دی نو په یو بل کې واښو کې ورکړل دي راڅنه سره غرمه ده اوسه پورې ستا د موبایل نه خبرې ختمې نه شوې څه مې وکړل کار یې کړی خبرې مې ورسره نه کولې خو ستا زوی دی که نه خبرې ورسره کوم به نه څه ولې تا ولې زه کړې نه یم څه ولې خبرې به ورسره ما کړې خو د دې دپاره مې نه کړې چې ته صرف هغه له چې کوم دی نو بس دغه موبایل غوږ ته ونیسه ټوله ورځ تاسو خبرې د دې کور هم څه کارونه یې خلک هغه کوي چې ولد مې لېږلی دوبۍ ته ما ویې مزدوري به وکړې پیسې دې ټولې تا رااخلي چپ شه ګلې سهار دې موډ مې مه خرابوه ښه ګلې په ما ځان له سهار سبا دې زما دپاره یې څه وکړله زما دپاره یې څه وکړله ټولې پیسې خو تاسو له رالېږي هغه خو ټول دغه ستاسو لپاره کې زما لپاره هغه څه وکړله ستا لپاره څه وکړه دلې چې راوستې را خبرې په موبایل کولې چې 15,000
راولېږلې په یوې کوېدنې باندې لاړې که نه دا به څومره پیسې هغه تاله رالېږلي ولې نه پرې رالېږي څه ولې چا نه پرې رالېږي خو ما نه پرې رالېږي که نه زما خاوند نه دی څه نو ستا خاوند دی خو زما زوی دی اولنی حق مې زما دی دا زویم چې خدای د هلک ولې پیسې نه رالېږي ټلیفون ورته وکړم کوئی کار نشته سمه شه ښه ګورې سمه شه زه درته یم چې سمه شه ګورې ښه ته داسې نه سمېږي ته داسې نه سمېږي ته داسې نه سمېږي ته زه نه سمېږي زما نه خوښه ये गुजरात के वही खाना खोया था सींचे तो بابا ته خوې که نه بابا ته خوښې که نه او زه خیم خو تاسو راته ټیک نه ښکارئ که نه بیا کمله زه خو چې کوم خدای کور ته راوستې را مات دي کلوبي ماته او دا چې لرې کا مطلب ته ټلیفون کوي راشه لرې کا دې کور وباسه کنه سموا یا کنه زوی د دې خاوند دې تا خو زوی دې باسه صفاته ته بازار پیزه درې کاله چې کوي بابا دې جنې مو مات کړو وای خوړو لرې کا بابا ته خسته سمه کې بابا ته ګورې دا خسته به سمه کې ګورې دا خسته به سمه میرا زما خو دې ډوډۍ نه خلاصېدل نشته که نه د دې نه خو ځان اوس په څه جوړ باندې خلاصول پکار دي چې دې سره څه وکړم او داسې به وکړم صبر ښه دې سره به زه اوس ګورم هیلو دا تړه ده او تاسو راشئ زما خواخې ته کرونه لګېدلې ده او هغه یوسئ ښه او که نه ډېره زیاته بیماره ده په کور کې چې موږ سم تنګ یو موږ ورسره څوک نه میلاوي کړو ډېره زیاته بیماره ده او تاسو راشئ ښه او راشئ صبر د دې سره زه اوس داسې کوم که نه چې دا بیم یاد وساتي دا ما پېژني نه چې زه څوک یم صبر که بوډۍ ښې زه به تا سره اوس وګورم السلام عليكم. وعليكم السلام څنګه حال اولیا هذا جيش ولي پاسې چې جزویا کور نه کار شوی شاوت لك کور نه کار شوی چې تاسو ته کورونه ده یا ولا مو خدا سيدو زنه د نقول کال پکې چا را وستل نه بچا ته ته کرونا مرض او تاسو ټیسټ کی باقاعده ټلیفون ما یاد یا نه ما ده تاسو کور نه ټلیفون شوی خو به دا څه او په موبایل باندې نو کوئی کو چا ته ټلیفون کړي یا وتا کړی یا ودوی کړی نور هم څو کور کې شته کنه ادا کا دا مو ته دې هغه څه دې ما خو کې مو تا کړه خدای دې دا مې ورکه کړې مو تا کړې ورشه راوي غواړي دا کار ما کړی وو او دې بوډۍ ته کرونه ده دا په څه پاسا خپل ځان ته دې ته کومه ما کې څنګه پښته دا جاناني والا راځي کې ته ځای ما ته نه وای چاته زه کارو غته تم کرونا مرض ده کنه د کال کړه ټیک ده الریډي بیا تا تم لګیدلې ته څه لګیدلې دته مامي ټول باسي شابه دا ولا څه ته ما واړو ځانې ماشي راځي سکول نه ویل ډوډۍ ما خو ابوډا باز غاستانه غوړه پوښتنه کوي جوړوم دا گزارونه کې بره پاسه گزارونه کې دا څه دوه وګوروا پاسه هاي بابا ما انت خليش تاخد ايدك انا ده بوز انا انت خليش تاخد ايدك ده بوز شابه ما انت خليش دا چې کار چې وځو کې لاندې شولې مخکې کېږي ټول شابه را پاسه دي را پاسه په وونه ورې دي را پاسه خدای دې جان دې سره دې خدای دا نه کیسې جوړ کړې دي څه په ماته بس پیدا دې واري کوم پداري هغه شابه
خو بیا د خیر یو ورته ښکلي وکړه خدای دې خیر وکړي په لانجه به وانه لري زه ورته ځان ته یاد کړم چې ته کې اوس څه پته نه لګي که نه هی قدنتینه څه به ته یاد ساتم قدنتینه ما خو د انګلیس ټکی د امریکا کې وایو خبر دې نه وکړي خدای خدای دوی به خو باسي بچا وایي نو څه وکړو دا د دې بوډۍ د لاسه که چېرته دا بوډۍ سمه ناسته وي که نه نو نه به ما پولیس ته رینګ کاوه او نه به موږ دې ځای ته راتلو دا څومره خوشي ځای دي او داسې موږ څه حل دی په دې ځای کې که تا سمه ناسته وي که دا خو دې په ځان اخته کړه که دا خو دې میراته سولواته کړه که دا خو دې خلکه پرکه کړه په قلاره باندې نه کېناسته نو بس سره څه یې راباندې ګډوډ کړله سم تم کور دې راوستو دا به څنګه ځای کې ناست یو خیر یې مه کوه خدای دې سترګې د خدای وچوه خدای دې په دغه ژبه دې خدای وساري زدانه راښکاره کړه ستا د لاسه خو مونږ ککړېږو دا دی بوډا غریب چې غوښته د لوږې نه مړ شو چې کوم دی نو هغه چې ورته جوړ نه شو ستا نه په نیاتۍ د لاسه په دې سخاوالو کې پراته یو خدای دې د دې ځمکې زړی دی که خدای زه به تا ته څه ووایم خو تا په دې سپین سر او په دې سپینه ږیره دې زما دا بوډا دلته راوست خدای پاک دې تباه او برباد وایي دا خو ټول ستا کسر دی که نه دا خو ټول ستا کسر دی خو چې راواده کړی دی ما او ته ته خو یې مې دي او لانجې دي او ستا زما سره دي ته خو په قلار نه کښېنې نو ته سمه کښېنې که نه ته خو په ټول کلي کې په جنګ باندې مشهور یې ما ته خو په ټولو خلکو وي که نه چې دې زوی سره واده مه کوه او دا خو په ګاونډ کې په مالک کې د هر چا سره جګړې کوي خو ما کله منله ما خو چې تاسو سم خلک یې تاسو سم ونه کتئ که نه او کنه بالکل دې صحیح وي بیا دا خبره صحیح کړه دا د وخت نه همدغسې ده خو چې راواده کړی مې ده نو ما پسې ښځې په خوله کې سپی تړلی دی دا ستا ده دا ته دلته راغلي اوس دا څه دي قرنطینه که خدای دې بیخ وباسي د دې لانجو دا خو د انګلیس ټکی او دا قرنطین به خو خوشحاله شو مایده چته کې صحیح بنګلې ته به مو بوځي د دې نه به په ارام وي خو بس قسمت راوستې د قرنطین بل شان وختو بوډا خدای دې میراث کړه ته خو هم د هغې په طرف شو ما خو وې ته زما ملګری ته به زما سیډو کې تا خو انګور او مسخر دواړو ما ته بیړه کړې خدای میراث کړه زما قسمته دا د مکر جړاګانې کوه زه دې پېژنم نه څه د وخت نه دغه شی د قصده به دې په ځان پېژان دا وسته زه دې بیا رودې ما او که نه ما ته معلوم یې بوډا غلی شه خدای دې میراث کړه په دې انګور خو مې رواز نه راسي هغه سمه اسپه ده خو تا پسې در پاسېدم د دې خپې نه دې نیسم او راکاږم به دې دغلته غلی کښېنه په دې ګوټ کې خدای دې میراث کړه چې میراث شي ستا نه نه خلاصېږي